بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دویمه ویډیو کومه د سبق نمبر 3 اعراب یا حرکات والا کومه دویمه ویډیو دی. هغه کې نن د حمزه والا دی لفظ باندې خبر کو څه ده ډیر ضروری او لازمی دی. هغه د څه پاسه د کوم یوې لکیره کې لیکل شوي دي د حمزه والا مختلف شکلونه. د حمزه لکه مو عام معاشره کې دا اوروسته ده الف زبر ا دا دی حمزه زبر ا. اوس سوال دا پیدا کی حمزه زبر ا دا دی اور دی تمو پہلا پانی کې یا مفرد حروف کې حروف تهجی کې دی ته حمزه یو دی ته الف یو دی ته الف ویلیو دی ته حمزه ویلیو. دی وجنه څه د حمزه کوم دی اول دی ترسو څه ها حمزه یا دا دغه حمزه څه شکل د حمزه دی. دا قرآن کې متحرک ارسی یعنی دا خامخا دی به یا زبر یا زیر یا پیش دا ور باندې موجود وي حرکت ور باندې وي. اما دا څه پهلا الف ویل شي دا څه پهلا الف ویل شي اور د دې کې مویلو څه حمزه زبر ا چونکه دا قرآن کې بغیر د حرکت یعنی زبر زیر پیش نه علاوه ورتل شي کله غ حالت کې راشي دا څه ور بین زبر زیر پیش نه وي خالی وي نو وخت به دا الف وي لکه څنګه مو پهلا ویلو کله متحرک و زبر زیر پیش ور باندې وخت دا حمزه پړاول شي لکه د دې کې حمزه والا مختلف شکلونه خیل دي حمزه زبر ا حمزه زیر ا حمزه پیش او یو دا دی یو حمزه باندې جزم دی بیا حمزه زبر ا د الف والا کوم شکل دی بیا حمزه زیر ا حمزه پیش او اور حمزه به څه جزم دی اندا الف څه دی به جزم راشي بیا هم دغه حمزه پړويږي. د یو ضروری خبره څه د اوړکو ته خیال پکار دی څه د کله الف باندې زبر زیر پیش وي نو حمزه پړويږي. او دویمه ضروری خبره غدا څه د دی ولا حرکت څوره زبرنی غو ولا حرکت نو بیا یو برابر आवाज سره سلامه ګوري رزق یو برابر आवाज عمل عبس قسم جلس کچری دی یو ولا आवाज سره د کی معنا بدلیږي دی باندې وخت ملویدو سره به د ځنو الفاظ ولا معنا خيو څه کله یو لفظ आवाज لکستر شي غ معنا سره بدلیږي. صحیح شو. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.